محبوب ستا فحيات میں دی قسم بھی. قال ابن عباس معناه وحياتك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ما خلق الله نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وما أقسم بحياة أحد إلا بحياته. مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس فرمائی رضی اللہ تعالی عنہما چل عمرک مانا وحیاتک یا محمد و محمد عربی استا پجون مبارک میں دی قسم میں. عبداللہ بن عباس فرمائی ما خلق اللہ نفسا اکرم علیہ من محمد. داسیو کس خدای نه د پیدا کړی مگر چې څومره مخلوقات انسانان خدای پیدا کړی دي ټولو کې ډېر زیات اشرف ډېر زیات خوښ الله تعالی محمد عربي صلی الله علیه وسلم. او د چا په ژوند الله قسم نه ده خوړلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمر باندې په ژوند باندې خدای قسم وخوړ. لعمرک محبوب ستا په ژوند مې دې قسم وي که نه. ګوره تاکیدن الله قسم وخوړی چې دا قوم نوح چې و که نه لفی سکرتهم یعمهون. دا پخپل نشکی پخپل مستی کی حیرانو سرگردانو نشد دی چوا دس گند اعمالو اغا دس گند اعمالو کی عدد دی لوی عمل چکم و گند اغا لیواتتو کن. فرمائی لعمرک محبوب استاف عمر میں دی قسم کنا. کل اللہ فرمائی چلا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا أقسم بهذا البلد لا حاجة للقسم ومع ذلك أقسم بهذا البلد. محبوب استا پخار مکہ مکرم میں دی قسم بھی. لعمرک محبوب استا فعمر میں دی قسم بھی کنا. والضحى والليل إذا سجى. والضحى محبوب استافد روخانة چرم دی قسم بھی. والليل إذا سجى محبوب استافتی تو روز الفم دی قسم بھی چی پا مخیرہ خوری اکڑی تو رشپ جوڑ اکڑی. دا رسول اللہ فخارم علا قسم خوڑ لیدا فعمر باندیم قسم خوڑ لیدا. لعمرک محبوب استافدی مبارک عمر میں دی قسم بھی استافدی مبارک جون میں دی قسم بھی. إنهم لفي سكرتهم إنهم لفي سكرتهم بشك دی چودا قوم لوط لفی سکرتهم. سکر مانا نشا سکر مانا مستی. دی پاخپل نشا پاخپل مستی کی چاغلی واتتو کنا. دا مرد ترات لل دا مرد سر خواهش پورا کول دا مستی کی محبوبا یا مهون
دی سرگردان حیرانو کنا داسیو کنا دمر انتحات جرم رسیدلیو چی شرم ختمو کنا حضرت لوط علیہ السلام یوزل ورطویل چی انکم لتآتون فی نادیکم المنکر قوم دا خداینا لگ او یریگئی او شرمیگئی تاسو یو بل ترا تکڑی کن فی نادیکم پخپلو مجالسو کی پل مجلس کی که مجلس کی بسل کسا ناستو که ضرب ناستو کنا چه دا چا بچا ترعشو اغا بسر را فاسدو اغا مجلس کی انورو بورتا قتل کنا غلط حرکت بیوکو کنا انکم لتآتون فی نادیکم المنکر او قوم دا خداینا او یریغی خپلو مجالسو کی مجلس کی دا منکر کار ترات للکلی دا منکر کار فریدی کنا دا سی مستو کنا اس عذاب قرآن کریم فرمائی فأخذتهم الصیحہ انہی والدی لرعذاب دا کم وقت کی مشرقین دن وراختو وقت کی کنا مخ کی کتاسو خیال کروی مخ کی تیر شو فرشتو لوط علیہ السلام تویل چی دابر هؤلاء مقطوع مصبحین دا دی قوم جرب کٹ چی عذاب پیراشی دا صبح صادق وقت کی علیس الصبح بقریب جبریل لوط علیہ السلام طویل صبح صادق ولی نزدی ندا اس آیات کی مخ کی تیر شو چی عذاب دی باندی صبح صادق وقت کی راغی طلوعی صبح صادق وقت کی دی آیات کی دادا چی دنور راختو وقت کی دا دو آیتونو جول تطبیق دادا چی عذاب دا صبح صادق وقت کی عذاب شروع شو نو راختو پوری عذاب ختم شو بس چنو راختی عذاب ختم فأخذتهم الصيحة مشرقين علاوی انہی والدی لرعذاب کنا آغا وقت کی داسی وقت کی چنور کنا راختی یعنی دی اشراق وقتو صبح صادقنا عذاب شروع شو چنور راختی قومی لوط طول تباو اس عذاب سنگو عذاب جبریل یواجی نارتی جبریل 600 وزری دی یو وزریه دارتی لوط علیہ السلام دا خار دا صدم نیلان دیکو یو وزر دا صدم خار یا پدا یو وزر دا سرا اچت دا ازمکا اس وڑاندی سر خدای تا پتا لگی چیز مکی دا لاندی نا چمر را اچت تک یو بندتا کچوک ویخو کا ادو پتہ ندا ورطا لگیا دلی لاندی نظمکا اچت اکڑا سرد آبادی سرد جانورو سرد انسانانو داسی اچتولا لکوز دا کراچی خار چی دا طول اچت کے اسباند سوراب گوٹ نوالا حب چوکی پوری بیا سمندر پوری چدا ټول اوچت ټول صدم خار اوچت کو اسمان ته ورساو مفسرین حضرات لیکي چې اسمان ته ورساو د دوی د سپو چغي د جانورو چغي فرشتو اورېدې دي اول اسمان کې
داسې ورساو دغې خوانه د ګټو باران الله باندې وراو ګټې هم داسې چې هغه په اور پخې وي او داسې ګټې چې مسومة عند ربک للمسرفین په هره ګټه د هر کس نام قدرتی ته ورلیکل شوی و چې دا ګټه به د دې په سر لګي دا به د دې په سر لګي د خدای دې قدرت ته وګوره چې داسې اوچت کړو جبريل امین او د ګټو باران یې ورباندې وراو دار یو کس په سر باندې ته په خوب ګټو باران راغی ګټه به پرې پرېوته لاندې به ترې نه وته د هغې خوانې داسې الټه را پرېښود ټول ښار یې الټه را پرېښود قرآن کریم فرمایي فجعلنا عاليها سافلها فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل فجعلنا عاليها سافلها فجعلنا عاليها دغه خار کنا د قوم لوط د کلیو د خارونو برهی سچ وکنا دا چې مونږ ناستو دا ژوند خو دا کراچي خار دا برهی صدا هغه لاندې ځمکه کې هغه یخ کتی صدا فجعلنا عاليها الله ما اغرزو کنا دغه خار هغه برهی سم اغرزول سافلها لاندې مطلب دا چې صدم خار الله هغه ما نسکور کو کنا الټمی کو کنا د اول اسمان میرا فریخو وامطرنا عليهم حجارة من سجيل الله وی پدې باندې باران راو کنا د داسې ګټو چې هغه په اور پخ شوی وي کنا هغه کود کاڼي وکنا ګوره باز قومونه خدای په زلزله باندې تباه کړو قرآن کریم فرمای فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته صيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون چا باندې الله د زلزلې عذاب راوست څوک الله پزمکه نینی استلک قارون څوک الله اوبو باندې غرق لک قوم نوح او فرعون قسم قسم عذابنا الله فدی قوم راوستل دي لیکن د قوم لوط عذاب دا ناشنا عذاب نزلزل نہ اوبوے بلکہ اللہ اچھت کو کنا الٹا یارا فری خود کنا تاولی مفسرین حضرات لکی چی دا الٹا عذاب اللہ زکا ورکو چی دا سیٹول اچھت کو الٹا یارا فری خود زکا دا دی عمل دا دی کار الٹاو کنا سیدھا کار حلال کار دا نسل انسانی دا آباد زری جوڑے دلو کار اغلا فرمائی چی نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم
أنا شئتم وابتغوا ما كتب الله لكم. الله و استاسو بیان استاسو پټی دی خپلو پټو ترازی کنا او د خدای ناغه اولاد غواړي چې خدای تاسو ته مقرر کړی د تقدیر کې ازل کې دا سیده کار ده پلی بیبی سره خواهش پورا کول. د قوم لوط کار اغا الٹو چی مرد با مرد سر خواهش پورا کاو کاری الٹو زکا خدای عذاب الٹا ورکو کنا فجعلنا عالیها سافلا. حضرت فرید الدین عطار رحم اللہ فرمائی چی خداوندی کی ہنگامی سحر آن خداوندی کی ہنگامی سحر کرد قومی لوط را زیر و زبر کرد قومی لوط را زیر و زبر. اغا قادر خدای چی دا صبح صادق وقت کے دا قوم لوط نے زیر او زبر جو کو کنا زبر تا زبر زکوائی چی بروی کنا خدای دیدا سی برکو کنا زیر تا زیر زکوائی چی لاندوی بیا خدای لاندی الٹرا فری خود کنا. آن خداوندی کی ہنگامی سحر کرد قومی لوط را زیر و زبر تو مشو مغرور بر حلمی خدا تو مشو مغرور بر حلمی خدا دیر گیرد سخت گیرد مرتورا او بنده د خدای پډیل باندې دوکه کی مرازا د خدای عادت د مجرم تا مجرم قوم ته خدای ډیل ور کوي لیکن به سخت را نسکنا. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. اللہ بے شک دا قوم لوط دی ہلاکت دی الٹا عذاب کی زما دا قدرت زما دا عظمت لویا لویا نخید کنا للمتوسمین. دغه خلقو لفاره چې څوک سوچ کړي کنا للمتفکرین للناظرین چې څوک د عبرت په نظر زمانه خو ته ګوري سوچ فکر کړي کنا چې چا کې څه څه فراست وي کنا د دین عبرت والی د قرآن اولین مخاطبین عرب دي عربو کې هم دا د قوم لوط عملو اوس پکې زیاته نو ځکه الله ورته فرمایي چې دې کې زما د قدرت نښې دي د دې قوم لوط نه عبرت والی کنا. وانها او بشک الله ودا د قوم لوط خار چې کم د صدوم د قوم لوط کلی خار لبی سبیل مقیم دا پنی غسی دلار کی دا رب تعالی فرمائی چی رحلت الشتاء والصیف او مکی والو تاسو کولی کی کجمی کی سپر کلی چی دا مکی نشام تزی تجارت لفارا دینی غسی دلار کی شام تزی کنا پا دیسی دلار باندی دا قوم لوط کندراتی صدم کنا دا غن عبرت والی چی الٹا کاری کو انجامیت سش. استاذ محترم شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحم اللہ تعالی علیہ رحمتا واسعہ دارلوم حقانی اکوڑا خطا کی با حضرت منگتا تفسیر کی ویل ترجمہ کی چی ماغد قوم لوط کندرات ولید ڈاکٹر صاحب
د قوم لوط کنډرات چې څومره ده لکه دا کراچي علاقه د دې نه زیات هغه ځای کې تورې اوبه ولاړې دي نه آبادي شته نه څه تکې تورې اوبه دي هغه اوبو کې نه چندخ گزاره کړای شي نه مگرمچ کړای شي نه کب کړای شي د اوبو یو جانور په کې نشي اوسېدی تکې تورې اوبه دي او تر قیامت ته پورې به وي نو الله عربو ته فرمایي چې وانها لبی سبیل مقیم ګورئ دا د قوم لوط کنډرات چې ما تباه کړي دي داسې زمانه وه چې دلته خلق وکړه انسانان آبادو لوط علیه السلام ته به دمکیانې ورکولې چې ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نريد نو تخبل کار کړه کنه ته پوهېږي چې زمونږ اراده بله ده کنه مړ به دې کو سنګسار به دې کو دا اوس تورې اوبه شته دغه خلکو نام نشان نشته نو د دې نه الله وایي عبرت والی ان فی ذلک لآیة للمؤمنین عام مؤمنانو تعالی فرمائی ممتم اللہ فرمائی تر قیامت فوری ان فی ذلک لآیہ اللہ ویدغ دا قوم لوط تباہی کی زما دا قدرت عظیم نخدا دا چال فارا للمؤمنین ایمان والو لفارا دا دین عبرت والیکنا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین